الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دا سورت په اجماع سره مدنی ده او د دې نوم یعنی تودیع سورت هم ویل کېږي. د تودیع معنی دا چاله را رسخت کول یعنی چاله اجازت ورکې دا مونږ چې ملمه راشي ورسره ګیټه پورې ځو ګاډي پورې ځو رسختې کو نو دې ته په عربی کې تودیع وي یعنی چاله را چې رخصت ورکې او اجازت ورکې دې ته وي. په دې صورت کې چون کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات نږدې کېدو طرف ته اشاره ده. په دې وجه دې صورت ته التودیع ویل کېږي. په صحیح مسلم کې د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه منقول دي چې سورۃ النصر د قرآن آخري سورت ده. مطلب دا دی چې د دې نه پس سم مکمل سورت بل نه دی نازل شوی. ځینې آیاتونه نزول کم چې د دې نه پس کم شوي دي په ځینو روایاتو کې دی هغه د دې منافي نه ده. لکه په سورتونو کې ټول نه لومبي سورت چې ویل کېږي سورت فاتحه نو دا ټول په لومبي ځل باندې نازل شوی دی. نو دې سورت ته سورت فاتحه تم خلق اولنی سورت وی چې دا نازل شوی دی. خدا د څه په نسبت سره چې مکمل سورت نازل شوی دی یعنی دا سورت فاتحه چې د آیاتونه دي دا مکمل چې نازل شوی دی دا ټول نه اول دی. دا چې لګ لګ آیاتونه دي لکه اقرا سورت شو سورت مدثر شو د ټول نړمبي د سورت اقرا آیاتونه نازل شوی د قرآن. بیا سورت مدثر دی خو چې مکمل سورت نازل شوی دی نو هغه سورت فاتحه ده. د کرنګم چې په سورتونو کې ټول مکمل سورت آخري نازل شوی دی نو هغه سورت نصر دی. دا حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا سورت په حجۃ الوداع کې نازل شوی دی. د دې نه بس الیوم اکملت لکم دینکم آیات نازل شو. د دې دواړو د نزول نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې صرف 80 ورځې تیرې کړې دي. 80 ورځې پس بیا وفات شوی دی د دنیا نه تشریف وړی دی. د دې دواړو نه پس آیات کلکله نازل شو. دا کم نه چې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر شریف ټول 50 ورځې پاتې شوی. د دې نه پس بیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم آیات نازل شو. دا کم نه چې پس نبی علیه السلام عمر شریف ټول 35 ورځې پاتې شوی. د دین آیات نه پس اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله آیات نازل شو. دا کم نه چې پس نبی علیہ السلام صرف 21 ورځې ژوندې پاتې شوی. نو ګوره دا لګ لګ آیاتونه یو یا دو آیات نازل شوي دي خو د صورت په اعتبار سره چې مکمل صورت آخري نازل شوی دی هغه اذا جاء نصر الله صورت دی. په دې ټولو اتفاق دی چې په دې آیات کې اذا جاء نصر الله والفتح کې فتح مراد فتح مکه ده. په دې کې اختلاف دی چې دا صورت د مکې د فتح نه وړاندې نازل شوی دی او که رستو. د لفظ اذ جاء نم په ظاهره د مکې د فتح نه وړاندې نازل معلومیږي ځکه چې دې کې نبی علیه السلام ته یو بشارت او یو خوشخبری ورکړلی شوې ده چې تاسو کله مکه فتح کوي نو بیا به په ډلې ډلې باندې خلک راځي او مسلمانېږي به فوجونه در فوج به راځي. او په روح المانی کې دی د بحر محیط نه یو روایت ته د دې موافق هم نقل دی په کوم کې چې د دې صورت نزول د خیبر د غزوا نه واپسې په وخت کې نازل شو او د خیبر د فتح د مکې د فتح نه وړاندې واله معلوم شوی او معروف دی.
عبدالله ابن حمید د حضرت قتاده دا قول نقل کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صورت د نزول نه پس 2 کاله ژوندي وو او په کومو روایاتو کې چې د دې نزول په فتح مکه یا حجۃ الوداع کې بیان شوی دی د هغې مطلب دا کیدی شي چې په دې موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صورت دوباره لوستلی وي په کوم سره چې د خلکو دا خیال دی چې دا صورت اوس چرته نازل شو نو دک کوي په ډیر مرفوع حدیث او آثار صحابو کې دې طرف ته دې صورت کې نبی علیه السلام د وفات د وخت نږدې کې یعنی دې طرف ته اشاره ده چې د نبی علیه السلام وخت د دنیا کې ډیر کم پاتې شو او دی به اوس د دنیا ته ځي ځکه اوس د نبی علیه السلام د بعاثت او په دنیا کې د قیام کار پوره شو چې دنیا د نبی علیه السلام څه د پاره راغلی دی صورت کې هغه ښودلی شو چې ستا چې څه د پاره ته راغلی وي هغه مطلب پوره شو چې یارې د الله طرف ته خلق رابلل او شرک او د دې هر څه نه بندول نو تا دعوت تبلیغ وکړو اوس ته تسبیح او استغفار کې لګیا شه یعنی وخت ډېر کم پاتې شو دنیا نه به تشریف وړي نو ته په تسبیح او ته استغفار کې لګیا شه د مقاتل په یو روایت کې دی چې کله دا صورت نازل شو نو نبی علیہ السلام سره صحابه کرام مجموعه په وړاندې د دې تلاوت کوي یعنی صحابه ناسو او د دې تلاوت یې وفرمایلو په کومو کې چې غټ غټ صحابه ناسو لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او نور ډیر صحابه ناسو نو چې کله دا صورت ویلو تلاوت کو نو دا ټول صحابه ډیر زیات خوشاله شو ولی چې دې طرف ته اشاره ده چې فتح مکه به تاسو حاصلوي او بیا به خلک فوج در فوج چې اسلام کې داخليږي نو دا صحابه ډیر زیات خوشاله شو چې دا خو د خوشحالۍ خبره خو چې کله دی خو وکړه حضرت عباس رضی الله عنه په جړا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې عباس ته ولې جاړي دا خو د دی خو خوشاله دي ته ولې جاړي نو هغه ورته فرمایل چې دې کې خو ستاسو د دنیا نه تشریف ته اړو طرف ته اشاره ده ستاسو وفات ته پکې اشاره ده نو په دې باندې هغه جړل کله چې صحابه دا وورید نو بیا په خفګان شو ځکه چې نبی علیه السلام زموږ د منځ نه لاړ شي موږ په دنیا کې بیا څه نو دې صورت کې د نبی علیه السلام طرف ته اشاره ده چې ستا کوم کار هغه سر ته ورسولو اوس به دنیا کې ته وخت نه تیرې ته به دې ځای نه ځې په یو روایت کې دی چې حضرت نو چې کله حضرت عباس رضی الله عنه دا فرمایل چې د دې کې اشاره ستاسو د وفات طرف ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو چې دې کې زما د وفات ټیم یعنی وخت را نږدې شو د ما دنیا کې وخت پوره شو زه به د تګ یم نو تصدیق د حضرت عباس رضی الله عنه د روایت وکړه په یو روایت کې دی چې دا مضمون حضرت عمر رضی الله عنه وریدو نو وی فرمایل چې د دې صورت مفهوم نه زه هم داسې ګڼم چې کله دا وی چې یاره حضرت عباس رضی الله عنه فرمای چې د ستاسو د مرګ طرف ته اشاره نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې او زم د دې صورت نه دا مفهوم علم چې ستاسو د مرګ ته اشاره ورایت الناس د مکه فتح نه پس او وړاندې ډیر لوی تعداد داسې خلکو یعنی چې کله لا مکه فتح شوی نه و نو ډیر خلک داسې چې د کوم نبی علیہ السلام پر رسالت او په اسلام په حقانیت تقریبا یقین شوی چې یاره دا آخري پیغمبر دی او دا دین صحیح دی یقیني و به مگر په اسلام کې نه داخلي ده د دخول دا و چې یا د قریش مخالفت کولو ځکه چې ډیر د کینی بغض د وجه نه بم خلک اسلام ته نه راتله او د قریش سره چې مخالفت دا یره وکړه چرته موږ اسلام کې داخل شو نو دا قریش به موږ له پیغورونه راکړي یا به دا نور راکړي خو چې کله دا صورت نازل شو او فتح مکه وشوه نو بیا د خلکو د زړه نه دغه شک او شبهه وته په اسلام کې فوج در فوج خلک داخلېده داسې خلک داخلېده چې یمن نه 200 کسان د فوج غونډه کې راغو په اسلام کې داخل شو د 200 خلکو قافله راغه او در دې پورې چې دی په لار کې مسلمانان شو په لار کې اذانونه کولو د قران تلاوت کولې او چې کله مکه ته ورسید مدینه ته ورسید نو په اسلام کې داخل شو د قران دی وایي چې دومره خلک بیا په اسلام کې داخلي دي چې فوج در فوج نو الله پاک فرمایي
اوس دې کې فرمایي فسبح بحمد ربک واستغفره. حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د دې صورت نازلېدلو نه پس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله منسوکو نو دا دعا به غوښته سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دا دعا به غوښته یعنی د الله تعریف به بیانولو او حمد به بیانولو ځان د پاره به دعا غوښتله. حضرت ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې د دې صورت د نزول نه پس په ناستا په ولاړه په ملاستا په هر ټیم کې یعنی هر وخت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښته سبحان الله وبحمده استغفره واتوب الیه. نو ګوره دې کې نبی علیه السلام فرمایي وزه پدې چې کوم خوا بتلو کا ناس په ولاړ بو یا بملاس په هر حالت کې به دې طرف ته دا دعا غوښتله چې یاره زما ټیم را نږدې شو نو د دې د وجې نه چې کله به دې تپوس وشو نو په دلیل کې به دا ویل اذا جاء نصر الله. دا صورت به تلاوت کو چې چا ورته ویل د الله رسول دا تاسو هر ټیم کې دا سبحان الله وبحمده دا دعاګانې ولې وایي نو دا صورت به وته ویل اذا جاء نصر الله والفتح یعنی دنیا کې می ټیم ډیر لږ پاتې دی زبر د دنیا نه تشریف وړم. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د دې صورت د نزول نه پس به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عبادت کې لوی مجاهده کوله در دې پورې چې د نبی علیه السلام خپې مبارکې به او پړسېدې ولې ورته پته وه چې زه به د دنیا نه ځمه او وخت مې کم پاتې شو او سفر راته زیات دی. د دې د وجې نه د بهلول چې دی دا یو ډیر ساده خلکو به ګڼلو. د هارون رشید په وخت کې هارون رشید چې بادشاه و نو دا یو ساده کس بزرګ ډیر زیاته دته به هر چا کمکل ویلو. نو کله چې دی وفات کېدو نو دته چا وویل چې یاره ته څه وصیت مونږ ته وکړه یا څه نصیحت راته وکړه. ده ویل نه زما زنکدن شروع دی وخت مې ډیر کم پاتې دی او سفر راته ډیر زیات دی نو ما هغې له تیاری نه دی کړی پرې مې دی چې الله ته زه لږ په سجده باندې پروزم او زه د مرګ دپاره تیاری وکړم یعنی هغه خپل وخت قیمتي کولو. نو دا کرنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې کله وخت لږ پاتې شو دنیا کې نو هر ټیم به حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې په خپل عبادت کې به دومره مجاهده کوله چې خپې مبارکې به او پړسېدې خو عبادت به ډیر زیات کول. هغه دې صورت دا په صورتونو کې اخیرنی صورت دا نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح هر کله چې راغی مدد د الله تعالی والفتح فیصله ورأیت الناس او تبعوین خلق لرا یدخلون چې داخلیږي فی دین الله افواجا په دین کې د الله تعالی ډلې ډلې فسبح نو پاکی وایا وبحمد ربک د خپل رب په ثنا سره واستغفره او بخنه نه غواړه انه کان تواب بشک هغه معاف کوونکی دی. نو دې کې تعلیم د نبی علیہ السلام امت ته دی ځکه چې نبی علیہ السلام خو پاک و هغه نه خو ګناهونه نه شوي معصوم نو دې طرف ته دی چې یو پیغمبر ته دا حکم کیږي چې یاره توس پاکي بیانوه د خپل رب ثنا بیانوه او خپل رب نه بخنه غواړه انه کان تواب بشک هغه معاف کیدونکی دی. نو بیا عام امتی به څنګه غافله پاتې کیږي چې په دنیا کې به وخت تیری چې هغه د ګناهونو نه ډکې د نافرمانونو نه ډکې الله هم خفه کړی نو هغه به څنګه په دنیا کې په خوشحالۍ کې ژوند تیری. نو خطاب خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی خو مفهوم عام دی چې عام خلق دی نه مطلب والی. اذا جاء نصر الله والفتح هر کله چې راغی مدد د الله تعالی فیصله ورأیت الناس تبعوین خلق لرا یدخلون چې داخلیږي فی دین الله افواجا په دین کې د الله تعالی ډلې ډلې فسبح بحمد ربک نو پاکی بیان و د خپل رب په ثنا سره واستغفره بخنه نه غواړه انه کان تواب بشک معاف کوونکی دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
اللهم اجعل في كلامي آخرنا لا إله إلا الله. الرحمن